المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبانا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت واحدا. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. دیتا طرق الاداوی طرق الادا یعنی کلا چراوی د حدیث روایت کئی دا مختلف الفاظ دی په دې طریقو سره کئی او دا د علم په بنیاد تعالی درکئی چې محدثین د بعضو پنځ دا لفظ عام دی د بعضو پنځ دا دی د بعضو پنځ دا دی د بعضو پنځ دا په اصطلاحاتو کې پابندی نه ہے. لا مشاہت فی الاصطلاح تنگی نشتا پہ اصطلاح دیکھیں سا فرق شتا رہے دا متاخرین و دا متقدمین و دا وینا مطابق خدا غیر بحث تاستو ضرورت نشتا کسو غواری بالفرض دا غیر نو الکفایہ فی علم الروایہ یا نور دا سے سور حدیث سرا مصطلح الحدیث سرا چے متعلق کم کتابوں ندی نو پہے کہ اغل استشیف. قال المحدث حدثنا او اخبرنا او انبانا. حدثنا دا مطلب دے چې موږ ته حدیث بیان کو جمع دا دلالت پدې کوي چې حدیث استاد ویل. ادویم دلالت پدې کوي چې اوریدونکي ګڼ دي ځکه حدثنا. دارنګه اخبرنا او انبانا ته دا مفهوم دی دریواړو. مونږ ته حمیدی ویلو. حمیدی د امام بخاری رحم الله استاد دی. هغه به ویل چې د امام ابن عیینه سفیان ثوری دی یو سفیان ابن عیینه دی نو د ابن عیینه په نسبت باندې حدثنا اخبرنا او انبانا او دارنګه سمعنا چې یو کسي دا ټول سو واحدن ایو شیو یعنی سفرق پدے کے واقعی نہ محسوس ہو دا ټول یو سیزو. وقال ابن مسعود عبداللہ بن مسعود فرمائل کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق. اغم حدثنا وی او پاگے کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیانی صادق رشتی نے. مصدوق سمانا دا چې رښتیا ورته ویل شوی دی یعنی د رښتینی نبی وو او چې کوم وحی راغلی دا هغه وحی رښتینی و. هغه صادق او هغه المصدوق دی خبره ولا وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه. اچون کې مفرد ده ځکه سمعت وي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم یو کلمه اورید. دارنګه حذیفه بن یمان رضی الله عنه فرمایل حدثنا رسول الله حدیثین. موږ ته حدیث بیان کړو رسول الله دو حدیثونه یعنی حدثنا وی. ابو العالیہ عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم فيما يرويه. دې کتاب بل خبر هغه چې دا عن ارزه کې قابل اعتراض خبرن عن چې کوم دا عن د مدلس قابل اعتراض. لکه دا به مقصد جملې نه دي خدای دې چې مصطلح الحدیث ویلي په دې پوه شي. هغه عن هر ځای کې قابل اعتراض نه ده نه به فائدې ده. البته د مدلس عن چې کوم دی یعنی کوم روایت کې چې عن کوي احتمال د دیوی چې د خپل استاد پټي نو په دې وجہ د صحیح نه بهر د مدلس
مدلس روایت یا د مدلس عن عنا قابل قبول نه ده. دارنګه وقال انس عن النبي صلی الله علیه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. سیدنا انس هم داسې فرمایل. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز فجدان انداز. لکه لمبنی دوان دازونه کې سو فيما يروي عن ربه پدوین کې سو اغم ربو يرويه عن ربه وسر عز وجل. او ابو هريره بسویل يرويه عن ربكم عز وجل. دا انداز دې جدا جدا سړي ته جدا جدا صحابي د جدا جدا راوي د دې د حدیث متن سره تعلق. دا حدثنا واخبرنا ته مونږ له شانته وایو. قران مجید کې دوه الفاظ استعمال شوي دي او په دغه لکه یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک حدث يحدث زمکوا خبري کوي. کم حالات چې په دې تیر شوي دي هغه به بیانوي. دارنګه قران مجید کې سورہ فاتر کې راځي چې ولا ينبئك مثل خبير. نبأ ينبئ انبأنا چې کوم وي ولا ينبئك مثل خبير. او تا د سوق د خبردار ذات په شانتي خبر نشي درو. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك خبير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. کہ تاسو دې ته आवाज کوي تاسو आवाज نه اوري. ته دعا आवाज نه اوري بلنه نه اوري. ترا مدد شنه اوري. سلام باوري وو نه اوري. پدما چې ته وې وسله ژوندې او هغه کوم ته ونرسي. دا اصول لای چې تا کوم خواږه نږدې ویلي بس هغه باوري نه. دا احتمال لمازمو خدای غیب نه یقال په دې ارخاء العنان په تور وایو. په نصوصو کې د دوه سوزونو ذکر ده. تخپو کې اشاره او سلام. لکه مونږه قائل شي نصره وې دوه سوزونو بقائل. که سره ورته وي چې بابا مال دعا وکا چې الله ما وبخي دا غني. انا دا اوري. سیاسي مسله خونه ده. حدیث کې صرف د دوه سوزونو بس. کم سیز د پاج خلک جنگ کین قرآن وی غاړو اورینه. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوك بالفرض بوري ثم استجابوا لكم. تاسو سوال نشي قبلوله. خلق بوي ولا ينبئك مثل خبير. خلق په دلایل پیش کی الله وی زه خبردار یم او زتا ته هم چې نه اوري. رحنا خو مسلک مړی نه اوري دلی. دا کومه علا سبیل ارخاء العنان وایو واګي ورته. کله مون قائل شو اوس زونه بغیر. په دې باندې خبره جوړه شي. نبا ينبئ نبانا انبانا تغیر پر الفاظ قرآن مجید کې شته. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يا ابن عمر ده يا ابن عمرو. ابن عمرو اغم پلاروزه صحابي رضی الله عنهما. ابن عمر هم پلاروزه صحابي رضی الله عنه. بای سرونه سره خفشي کوي نه اعتراض وکړي. دا معرفت علوم حدیث سے چاپه زمای خپلوان دراغه ماته دې کې او زبردست غلطی شوه ده مې څنګه پتا ابن عمر رضی الله عنهما لیکل. نو اور د علم کې اضافه وکړ بیا ما سره خبرو. وینا خو ابن عمر نه یوازې صحابي پلا روزي نه مې دا کوم دروغ وای. ابو بکر صدیق سره پلا روز زامن او دواړه صحابه. ابن عمر بن العاص سے کم دے هغه صحابي دی. دواړه صحابه. او دا څنګه کسان شته. لا روزوی دواړه صحابه. عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر دا صحابه دی. رضی الله عنهما رضی الله عنه رضی الله عنهما لا روزوی دواړه صحابه. خدای आवाज عبد الله بن عمر نه دی. ګڼ خلک دی چې پلار او زامن صحابه. البته ابو بکر صدیق ترا شرف حاصل دی
چې داغه پلار او مور مسلمانان دي ابو سفیان او داغه څنګه مې ده هند تاسو ورته وایي ابو بکر صدیق ام رومان او دارنګي ابو قحافه دا ډول صحابه دي دا پلار او مور شو دي دا شان پلار او مور د معاویه رضی الله عنه مسلمانان دي ابو سفیان رضی الله عنه او دارنګي هند او دارنګي دو معاویه رور یزید هغه صحابي او د معاویه زوی یزید دی یزید بن ابي سفیان صحابي دی یزید نوم څه غلط نوم نه دی په صحابو کې تقریبا 72 نه سیوا صحابه دي چې دا نوم یزید اجدا چې خلکو د یزید نه لوی کافر جوړ دی او هر طاغوتی قوت ته یزید قوت نه وي هر حافظ الله ست په دې کلام غلط و د یزید رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کړی خدای بدل کړی نه دی او بکر صدیق په خپل مسلمان دی دا خزم مسلمان او دارنګي د دو زامن او لونه هم ردی درې نسله مسلسل صحابه دي دا خصوصیت صحابه کې بل چاته نه اثر چې دا غي درې نسله دي صحابه دا خصوصیت صرف د سیدنا ابوبکر صدیق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجره حدثنا بلبل سنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجره یو شجر ده یو نجم ده دا امام قرطبي په نوم باندې دوه خلک دي یو قرطبي مفسر ده او بل قرطبي محدث ده وګسان دا محدث دا غي مفسر شاګرد دی لیکي دلته کې چې ان الشجره ما كان على ساق والنجم ما لم يكن على ساق موږ تمخکې معلومه او د باندې خلکو شک کنه قران فرمایي والنجم والشجر جدا نه ته خلک سمانه وږي تورې او بوټي سجده کوي هغه د ستوري او د بوټي په میانس کې مناسبت سره علي ونو کلام نه نظم کلام په بنیاد باندې موږ تاسو ته نه ویل چې دا غلطه خبره ده والنجم والشجر يسجدان وال بوټي او لوی بوټي ټول الله فرم نجم ورکوټي دلته امام قرطبي وایي ان الشجره ما كان على ساق چې تنه یې کنه تنه ناغه ته شجر والنجم ما لم يكن على ساق او چې کوم زیلدار بوټي زیل والا چې داغه تنه نه یودريږي نه خوري ناغه ته نجم خدا ان من الشجر شجره پدېونو کې یوونه قران چې کومه خبره کړې ده د سیدنا آدم علیہ السلام په باره کې نو څه فرمایلی دي ولا تقربا هذه الشجره الته معنا وونه کوي کې بوټي وګه ونه نو چې ونه ته معنا وکي بیا دا وجه دا غنم ده تاسو مل کې غنم ته ونه وای اسرائیلی روایت باندې قرآن تفسیر چې کی دا مصیبتونه پیدا شي سم خبره وکړه چې دغه ونه سره زمونږ د علم سره تعلق نه هیوا چې د فلان کې ونه ته باندې نږدېږي نه زمونږ د ایمان سره دغه سره تعلق شته نه زمونږ د عمل په دې وجه قرآن او سنت کې دغه تفسیر نه بیان او اصول لري چې ما ابهمه الله فنبهم پر ابن کثیر عبارت ته دغه دی لګل یو شی چې الله مبهم پرې خره مونږ هغه مبهم پرې بس ونه مو سره زموږ دا به اسرائیلی روایت کې هغه ډېر اشارات کوي موږ خلک پای نه پوهیږي څو وی دا غنم ده دا اشاره د فرض ده
اره خبيث قوم دی زمون خلک نه پیژني څوک وی دا کور دی نه کور خصيتانه ته اشاره ده څوک وی دا کېلا ذکر ته اشاره ده یو تفصیل ګوري نه کنه اته لګیا وي بس شاګردان مې دا ځګي فضول خبرې ده بیوقوف قوم دی زمون قوم مزان سره بیوقوف هیڅ ضرورت نشته خبرو صفاوای او چې الله مبهم پرې کړي مونږ هغه مبهم پریو ان من الشجر شجره په دې سوزونه باندې اصل کې شریعت برباد شي په دې وجه هیڅ انساني رائے چې کوم دا تاسو بطور قاعده او قانون مور داخله قانون جوړول د الله کار انسان هغه قانون د امپلیمنټیشن دی بس پاسل قانون کې یو شی نشته ده دغه مراد یواز هغه نور حدود نشته نه دي بلکې هر هغه چیز چې قران او سنت داغه بیان نه دی کړی خاموش کینه څه لګیا کیږي داغه تفصیلات روافض وی دا ونوا دو بغض د اهل بیتو یعنی د نیکه د خپل بالکل لټول دنیا خلاف لګی کم کسان چې نکان دي داغه ته پوسوګه چې داغه خپل زوی سره مینه زیاده خپل بچی سره او خپل نوزی سره انسان مزاج بدل لیدا نه ده حسن او حسین خو جګم رضی الله عنهما دا خو وسیری د آدم علیه السلام صاحب خلا ودی سره دښمنی نه بالکل انسانیت خلاف یو خبره کوي بیا موږ سره یو حاته بولې لنده کنه د شپې لرګي وندون کې وای حادث سیوتی او در منصور کې هغه روایت ټول لیکلي هر واقع وتا د نه نه چې څو په کتاب کې لیکلي دي موږ د کتاب نه یادو کتاب والا سند لیکل دی موږ به سند نه بحث کوو که قابل قبول یا عقلی به قابل قبول نه ګرځي موږ خلک نه چې هر کتاب هر خبره موږ د انسانانو د کتاب تول کو سننا ان وافقهما الا يرجانه ناغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یقینا پر ونو کې یو ونه دا لا یسقط ورقها هغه ونه پانه نه ور یو ونه دا وانها مثل المسلم او دا ونه د مسلمان پشان فحدثوني ما هي فحدثوني نو ما ته بیان وکې ما هي دا څه شی ونه استعمالو چې کسړې د صحیح بخاری دا باب صحیح وګوري نو ریسرچ میتھډالوجي ټول چې ګمدي دا امام بخاری د حدیث دی چې هغه د شاګردانو ذهني هغه وټان دا هغه علمی پایا اسایر نه ده او نه پدې کې چا بیزتی مت استاد ځان کوي بل فرض هغه ته دا حق نه اصل چې شاګرد نه پوسو تیار شنه پټ شو ته او ما سره لګي تر اوسه پورې پدې نه چې ماره سند نه راغله هر څه سره راکوم ته امتحان ورکم چې دې امتحان نه بغیر سند راک ما دا سند نه کیږي ته غلط فعل شهر ده دا نه ضروري ده پاس چې ما ته پته لګي چې تاکي واقعي قرآن دا بیان سشته کني دا غلط انداز ده درست انداز باید چې سره دې سونو ته سوچ کړي دا د استاد حق ده تاسو ازورنه خو نه کیده څه پوهه بدل کړي الله خبره ورته بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دغه او تاسو مقصد دغه ورسته به امام بخاری رسته بیا هم دا مسله دوباره تاسو اته په طرح المساله وي مرګرو ته یو شی وشتل څنګه دی واره کستا څه خیال دلک په خوا دا مشاعره کې دی کنه ناګه دا پاره به یو مصره کې هته به طرح مصره وي طرح باندې خلک نه وي طرح څه شي وی ریحه باندې ورزول یعنی شاعرانو ته یو جمله ورغورځول یو مصره تاسو نظم لوګه
غزل جوړ گئے یا قصیدہ جوڑ گئے یا مرثیہ جوڑ گئے دے دو طرح وا را او ح رسول کوم باب دې پسې راځي حدیث پکې هم دا یو دی په دې وجه سره ور سره ګوره انت وګوره ورپسې باب طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم دیکھو دا حدیث وی دا کوم ته دی په دلته کې دې سره پاره بیان نه دلته کې دې دا حدثنا د پاره وی او د قال د پاره وی اول ته کې دا روایت په جدا عنوان دلان درازي د امام د استاد یادو عالم مسئله پیش کول علی اصحابی خپل مرګرو دا ليختبر ما عندهم من العلم دې لپاره چې امتحان واخلي داغه پوي چې دي سره دې کې فائدہ دی دا کړی دا څومره کړ او کړی دا دې پوي گنا نه ولې نه پوي آیا زما په پاٹ څه غلطی ده او کړه دا په پاٹ څه غلطی ده چا موږ سبق یې موږ سره مرګره امیر بوزم سمات داغنه مغر چې کله مدرسه کې امتحان شنه پسا وپړ شو لا ورځان به بیمار ده یو شروع دی دوی شروع دی بیا چټي و هغه نرسته بیا راغی کله به املا ترلو کله به سر ترلو چې په وخت امتحان ختم شوی بیا سبقونه وکړي دا چې خلک اکثر رستو پاتې اصول داری چې کته د علم خبره ډیسکس کړي نو دا به تعالی خیر او کنه تعالی کې ججک محسوس کنه مطلب دا ہے جدا تاسو ته پوښتنه کینو که تعالی سره نظر دی نو اسه نه راځي کو شاګرد په هانته لاس تاګو حضرت جمال سے زمون مرګو دا له خصادي هغه یو اډیای سره تلو نیمه تاسو په کلاس کې دلګه لیندې تاسو نا مریض تاسو وي مریض یو لګ ویلا هډه دا سوګت کړو چې ما تاسو کما کلاس یو نه تاسو کو بل نه ټول هغه چې مال راځي دي مال یا اخر کې مې غواړم چې پاسه ته وایو چې غولل ایماله شاوټه کوی ته خنر وې کنه ته خو دې دې په شان دې علیل په دې غولل وې کنه بیا دې ما تاسو کې لکه څه کې کوره په ډکشنری مې کړل ډکشنری وسره سره وسایل خو غریب ګایډ شوی نه ډکشنری په دې ډکشنری وي او د علیل په دې غولل وې په دې کې فائدې ډېرې زیاتې فائدې پکې یو بل سره باید چې سره علمي مباحثه کوي دې کې فائدې طلباء او بخوالا سے کول چې استاد به سبق وې سار نوازیګر به داغه تکرار هغه تکرار سره هغه سبق یاد پات اوس خدای چې د سکول نو حال خو زموږ نم خراب چوکان هرګي دو میاشتې پس چې کله اخري یو هفته پاتې شي هفته نه یو ورځ پاتې شي د چم گاونډ لګان ټول یو دی کاپه واخلي او شروع کی په ورځ اجي استاد له ورګي استاد ټول لگا په جمع کی به راځي که هر ډېر بد حال تعلیمی معیار ټول راوځي دینی مدرسو هم دغه حال ما تخپل وخت یاد دې مونږ 22 په رونو په میاش کې و 20-22 په مونږ خوب نه ادا بکاری سره داګه دا مولانا ابو سلام صاحب درر المنظومات ته دا ما د شپې یو ځل لګره څنګه بګینا د تستار بدلی کړي او بیا ما خرصوله په موږ طالب علم مهنت اوس نشته خلک اوس خدا سي چې خلکو سره کتابونه موږ سره به کتابونه نو موږ کتاب راوغه استاد نه دا ټوله صفه هم ځان له نقل کوله په فوټو سټیټ هونه ولا زمانه موبایل خلک راوایي صفه فوټو واخلي په موبایل وسایل ډېر دي زما خپل تجربه دارا چې څومره محرومي ډېری دومره علم ډېری اوس ما چې وسایل ډېریږي انسان ران طلب شي علم نه راځي
ٹھیک ده چې تاسو په شامله باندې به یو کلیک باندې معلوم کړئ یو شیخ په علم نه علم جدا سي څه دا وجه چې ډېر ویل خلقي غیل عربي مور دي شامله مې استعمالول شي لیکن علم پایږي نه دا مزاج دې بس دې چیز حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي دا روایت مو ګورا د سیدنا ابن عمر نه ده حال تسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي بدل تو ګورا کوم چې وسوای دا وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فاذا تفا فرق ده دویم حدیث کې وایي چې فوقع الناس فی شجر البوادی بوادی د بادیتو جمع بوادی بادیه بیدیا چورته مونږ زنګل وقع الناس هغه لفظي معنی باندې کې چې خلق واقع عرب وی ابن حجر اسقلانی رحمه الله دا په لفظ استعمال کړل چې عرب یو خبره کوي هغه داري چې وقعت طير على الشجر وقعت طير على الشجر سمانه مرغه په ونه باندې کېنا دغه محاوره مطابق وا مونږ د فوقع الناس فی شجر البوادی معنی شوروش خلق فی شجر البوادی د بوادی د زنګل پونو کې یو به زما په خیال الله فلانه بل به زما په خیال الله بل به دا زما په خیال فلانه دا اوس امتحان دی او امتحان دی او داسې چیز دی چې هغه ته مونږه لغز وایو دونه ورته نه دونه یو دونه لام غین او زه لغز ملغز دونه ته یې دوه قسمه سيزونه یو سیز داري چې مونږه د یو سړي علم معلومو نو مونږ دا غنه تپوسو وو د یو حدیث باره کې د آیت کریمه په باره یو کس راغله او سګالم فلم ما کړل ما قرآن مجید مې ویل ډېر ښه مې ویل مې کم نه ویل پلان کې څو دله دی ویل یاره شل دله مې ویل نو باندې چې بس د آیت کریمه دا تمہارا کو ساده پښتو کې مانو ویسا مطلب نماز یعنی وبگنو مانا بگن والذین اتخذوا مسجدا ضرارا مانو هغه مانو که چا کسان چې جوړ کړل مسجد ضرار نو ما دا معنا اتخذوا معنا خدا نه کی چا غسیس کی اهلیت داغي نه دلته معنا دا جوړ کړل یو آبادی چې جمعه ته اتخاذ حق والا غیر هغه کسان چې جوړ کړل آبادی جوړ کړل دی ورته جمعه وي قرآن سوی هغه درار دا سوزونه دا شیخ القرآن سره څه بل ځای نشته په دې بل څوک نه پوهي دا حال ډیر برباد دی دا شان د چا باطینی دغه خېټه نه علم روخل دا خو جایز ده نه خو دې مقصد د چا بیزتی نه کومه د امتحان مقصد بیزتی شروع چې دا سره بندوم یا دې دوککوم نو دې لپاره سنن نبی داؤد کی حدیث ده اگر چې اسنادی لحاظ سره لږ کمزور ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات رسول الله صلی الله علیه وسلم د اغلوطاتنا منع
د یو سړي د دوکه کولو دپاره د شرمولو په بنیاد باندې د هغه نه خصیص تپوس کول دوکه ورکول د نه پیغمبر منع د اختبار د امتحان مقصد دغه نه موږ چې امتحان اخلو دغه دا مقصد دی چې شاګرد به دوکه کوم او د شاګرد به بېعزتي کوم نه اختبار مطلب دی چې ما څومره محنت کړی دی په دې سیمسټر کې نو شاګرد ما نه څومره زده کړه او چې استاد د سر نه په ټول سیمسټر کې کلاس ته نه دی هلته شي امتحان داسې صاحبان پکې وي چې هغه په کلاس کې یو حاضري هم نه کړی په ټول کال کې امتحان د ټول نه سخته د دې اختبار به څه فایده نو قال عبد الله فوقع في نفسي اول ته کې څه وایي التموي وقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخله زما پزله کې دا خبر ته کې دا ته بد سید تانیث وایي کړه جنس والنخل باسقات قران کو نخل کې ته نه دی علامه کې تیج راځي رضی شي راځي علامه فهامه دا نو مبالغي اگر علامه اقبال تب خیال هغه مونږ دا علامه په دې موږ علامه لیکلی یو شاګرد لیکي چې مفسر علام نے یہ بات اس طرح لکھی سړی چې امتحان رااله ناغوي چې کدا علامه شي نو بنې نه ماته ټیک شاګرد تمه ټیک ہے سره یذ باندې راځي یو سړی چې په دې نه پوي چې علامه او علامه یو علامه او علامه فسر علام ټیک دی دغه پردا ما ځای دی دې بار نه راغلی دا کړی دوی سړی کته ورته ثابت دی چې دا غلط نه غوي دا زما دا نخله چې کوم دی دا کجره عبد الله فرمایي ووقع في نفسي زما پزل کرال انها النخله چې دا کجره دا فاستحييت د استحیا وجه سره مونږ چې کله ټول روایتونه د باب کې راجم نو مونږ ته یو څو خبرې مخ یو خدا دا چې دا تقریبا لس او سیدنا ابن عمر فرمایي انا عاشر عشرة ز پلسو کې نهم وم او د ټولو نه کم عمر والو سیدنا عمر هم پای کې نه یو روایت دغه د پزړه کې دا خبره څنګه راغله دا چې انه پس وجه راغله څنګه چې د قران مجید د پاره شان نزول او دارنګه د حدیث د پاره شان ورود د دې او شان ورود ده هغه داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو او داغه ناشته وخت کې هغه لچا د کجوري ګودا راو کجوري ګودا ټول حدیثونه یو ځای کوم دا ته پته دا حدیث قلانی المطالب العالیہ کی دلتے جدا انداز اوریجنل سورس ماونمون دیو جنا ما
कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंगा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नास्तु ज़ात यौम फ़क़ाल इन्न मसलल मोमिनी कमसलि शजरतिन ला यस्क़ुतु लहा अनमिल ला यस्क़ुतु लहा अन मिसाल द मोमिन पशान द मिसाल द यो शजरे दे چې داغه انمیله نغور ډنډري داغه ډنډري غیبل حدیث کې وتاوي چې پانه نغور ولته وی انمیله نغور پانه دم شامل او داغه چې کوم زومبک کې هغه نری نری زونه هغه ته هم انمیله وي دا نغور اچ وچی بیا باغ خلک جارو اتدرون ما هي قالوا لا قال هي النخله هغه فرمایل دا نخله دا لا يسقط لها انملا ولا يسقط للمؤمن دعوه دا امرستو بګار تاسو د خپل صحیح بخاری کې راوړل دی حدیث نمبر 5400 دا معلوم کړی نه صفه وای صفحہ نمبر 971 حدیث سے آیا ہاں اذ اتیا بجمار نخلتن اذ اتیا بجمار نخلتن دا تا چل خی خان تا سوک دونو ہوئی تو گورا چې دې په کوم حالاتو کې دونه وای باغه حالاتو باندې وا قرائن ته ته وګوري ته پاس خود په دونه باندې پوښي چې دې سړي دونه نه اذ اتیا بجمار جمار گودا پیژنې غنه پیژنې یو سپینه تختې خلک د کجوري نه غرو باسي خوري بیا عربو خوراک ده او د غربت زمان یعنی د کجوري تنه نه غي یو شعر او بس هغه نه تختې جوړ کړي تختې په شکل کې هغه خوري دا سرګودا چې کوم ده نیلی سے بوجه د سرګودا زګ وې د سر کا گودا نکالنے گرمی پکې دوم رہی د سر نه بالا گودا او بس مغز مار منی مغز رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاسو ته کړه د جمار د کجوري چې کله راغنه هغه ټیم ته قرائن وی احوال چې کمی هغه احوالو مطابق دونه ویل بیا سړی بده اذ اتیا بجمار پسې سړي ان برکته کبرکت الم یو داسې ونه دا چې داغه برکت د مسلمان د برکت پشان ونه کې برکت لا پکې جو مسلمان کې هم برکت الله نو څنګه چې د کجوره د اوستا سو ګوره د کجوره جرړې چې کمی اړې رخت اغم پګاری کی بشمیره بیماروں کې د کجوري تنا استعماليږي دستنه پتور ارو بڑے رس توان حنانه جوړ دبو چلته کې پسمه کې ونه کدا غزره چلته کې هغه حنانه هغه واستوانا هغه ستن چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جدای جوړل دا هغه توان نان جوړیدل حنان د الله په نومونو کې نشته دل حنان نوم غلط نان سمانا زمون کله نو خدای وارث
عبد الوارث په ځای باندې عبد الوارث عبد المطلب هم دلته نمونه غیر شرعي دا کجورا داغه جرلم پکاریږي تنم پکاري د تنه کې چې کله دا څنګه دا سورې وي د دې اندازو خپل غوند چې دا خپل دې په میاس کې یو شی انا خلک دغه کېړه کوي سړي دې جوړي یار مالي چې په دې چې بیا بار لړ شي نو بار په دې کې هغه زومپق دی نه زومپق د کجوري لپاره استعمال صفایه لپاره استعمال کیږي مختلفو حالاتو چې درمل شي دا غ ټایم نه واخلې تر اخره پورې پای کې چوارم جوړیږي پای کې لوندا کجورو می پاتې شو څنګه دا غي پانی تا چورته میزر وای دا میزر ده میزر میم حمزه جی اور میزر کله رمضان راغی او خاص کر اخیری شپه ورځې بشي اشتد میزره اشتد میزره رسول الله خپل میزر میزر معنی ازار بند موږ ته پرتګال خو دا غسیز باغی د پرتګال په تور استعمالو میزر دی عربي لفظ نه میزر ښه کافي وګدو په تور به استعمال کم شی ده پائے کې چې هغه بیکار یعنی دا کجوري د جرل نه واغې تر څوکې پورې دا هر چیز دا الله مثال بیان کړي د سلمان غیر مفید مونږ په دې نه پوهیږو چې دا یو سړی خلکو له نقصان ورګي مړی گئی چې مسلمان کوتا کړه سلمان نه غیر مفید کار کوي نه غیر مفید دا هر حالت کې کنده هغه مفید څنګه چې کجوره با برکت را نو مسلمان با برکت دی دیک ژوندې نو با برکت دی ولې د خلکو سره خوش اخلاقی سره پیش راځي داغي پکار راځي خیر لار خي امر بالمعروف نهي او کده نه بالفرض نوم با برکت دی دا مطلب نه چې قبر لړ شغه سوال نه با برکت دا مطلب زبر خیر کار نه کړی شاگردان به جوړلی کتاب به لیکلی جماعت به جوړلی چاته به خیر خبره کړي ته چا پکار راغلی پس د مرګم دغه خیر جاری پات شان ورشاد کشمیری رحمه الله یو ځای لیکلی چې الانبیاء احیان فی قبور یصلون مفهوم سره نمای دیوان خو بل خالدی هغه دا وی چې انبیاء کرام علیهم السلام کم عمل کو په دنیا کې نو داغه عمل ثمرات سمغی ته ملایي داغه عمل ثمرات کدا کار نوم کې نو ثمرات ملایي دې ته وی الانبیاء احیان فی او نور خلقو چې په خپل جون کې کم عمل کو نو څنګه استاف شو انقطاع عمل الله من ثلاث د انبیاء کرام اعمالو کې ثواب پر رسیدو کې هغه درېدل نشته په دغه بنیاد باندې انبیاء کرام ته احیا چې کوم قول کې یا په تدبر کې لري چا څه ابتدانه وي ته حیات الانبیاء مونږ کې په دغه مفهوم نه تسلیمي دا کوم زمون خلک وایي داغه مفهوم هغه دغه دارنګي د دې خبره نه چې کله یو سړی په ما باندې سلام وکي رد الله علی روح دې څه مفهوم هغه دا مفهوم نه لیکم چې داخله کې چې الله ما خپل روح هغه وی روح هغه ملک ته وی چې هغه په صلات سلام باندې تعین مقرر او چې کله څوک سلام وکي نو زماغ روح یعنی جبرائیل یا بل څوک ملک هغه راشي ما دا سلام وکي نو زه د الله د انوارو کې زه مشغول یم هغه نه ماته لګ فرصت راکې او ما دا درود وایي ځان کې
شاہ نور شاہ کشمیری رد اللہ علیہ روحی دا مطلب نه چې راو حساب باسي بیا پکې نه باسي بیا دې وباسي بیا دې تاسو طریقه نه وکړ رد الله علیه روح دا مت روح واپس دا په اربونو خلق په یو ټیم باندې درود وي دا هر وخت حساب باسل بیا نه باسل بیا باسل بیا نه باسل خلق بدل امر پیغمبر په لګونو دل امر پکار راځي ټول کتاب وګوري کتاب حدیث کرا دی ان البرکت مع اکابر ان البرکت مع برکت ګورستا سو مشران که خلک جمعګي نه مشران دا غي د علم د وجه دا غي د سرګودا کې سبق وي کل ته وړه نه تنه مولانا ضمیر مشر زوی کله وا مسجد کې نو مدرسه کې مدرسه بالکل شاړه او کله بار راغی نو موټر سایکل او موټر یو دا بدمره چې بیا په بازار کې ودګر مہاراج نے بھی سے ته میرا صحیح نماتی دا حدیث چې برکت الله یې دا غډې لوی لوی ورونو مدینه یونیورسيټي نم فارغ مدرسین ولته په لوي سو کنن تاسو کې دا سوقي چې خلک هغه ته جمع کیږي نو د خپل ته خوري واچ نه الله یو دین نه چاله خوري د خپل ته واچي خلک راځي دا نه چې خلک زموږ نو کرام ایو غلط تصور باید چې سړی ځان پیژني ځان پیژن دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث دا کوم چې ما ویل دی دا المطالب العالیه نا چې لا يسقط لها ان ملت برکت په معنا هو بوښ دا کوم چې ستاره صحیح بخاری کوم حدیث ہو 5444 دا کوم مفهوم ده چې د مؤمن برکت په څو وخت کې کوي اینی ټایم د برکت فلاغه چاغه هغه د ایمان د تقاضې مطابق په لن تیر اثر بختاري چا چې نه تیر کړي نه هغه مخکاري چا چې تیر کړي هر دنم مؤمن نه دی مراد هر دنم مؤمن نه دی مراد هغه مؤمن مراد دی چې هغه د دین د تقاضې مطابق دا خبره دا کوم چې مونږ وایو چې لا يسقط ان ملتن لهان ملتن داغه ان ملا ګوت نه ورځي هغه حدیث کې خپل ورسره راځي چې لا يسقط للمؤمن دع مطلب دا دی چې څنګه د کجوري پان نه جوړيږي نو دارنګي د مؤمن دعا بیکار دیکھ دا اللہ نو غوری چې الله مالف لان کې شعر الله عالم الغیب چې زه کوم سیز غواړم نو ماده لپاره مفید دی که مفید نو که مفید نه نو الله یې مالن خو زماغه دعا روړه نه دلې لیکن دعا بیکار اوس به الله داسې کوي چې مال بداغه په ځای بل خیر راځي اکم چې زه غواړم نه راګي خو بل نه یا بداسي وکي چې داغه په ځای و معنی یو شر وړي یو شر کم چې د الله په علم کې راتلون کېو چې دا شر په انسان راځي چې کلمات دعا وکړه دا د یو سیز لپاره الله مال خپل مطلوب شیرانه نو زما دا دعا په بیس باندې الله معنا شر نو کدا غنی نو یز دخل له فلا آخرت ته پاره جمع د مؤمن دعا بیکار څنګه چې د کجوري څه شی بیکار نه ده نو دارنګه د مؤمن دعا الله بیکار په دعا کې ماده دي د یو خدای خاوند دي ایو سره پاره عاشق او الله دعا کیږي الله پلان کې عمل کې خدای ماده پرې دعا وسی یا یو سره دا وی چې یا الله مالا محمد رسول الله مرتبه راک
دا مطلب نه خلینو سره وباه ته دعا ہے دعا ځان له طریقه ده کلی بعض سنا ناممکنات دا مطلب نه چې الله په قادر فاستاده لپاره غلطه خبر کنن د پاکستان یو انګوټا چاپ سره دعا کوي چې الله ما د امریکای صدر دعا مناسب دا مطلب نه چې الله قادر نه دی الله په هر لیکن دا دعا غلط آداب دعا بار کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم مثال پیش کی اصل کرے مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت دعا ثابت طرف سے اشارہ عبداللہ بن عمر وقع فی نفسی انہا نخلہ اور پس دیم حدیث کی صحیح فوقع فی نفسی انہا نخلہ زما پڑھ کے رالل دا کجور کم دن آگے استدلال کرو اگر قتلی اگر نخل جمار یعنی کم دونای چې ویل شي وا نه نبی وسلم پدا سے حالاتو کې ویل وا چې هغه جمار راول شي او ګودر راول شي الله ورته نه ویل دې دغه شانتي اوس چوټه کوي هغه په لرغو باندې او داغه نه یو شی جوړ شي د خوراک هغه د جمار خړل ګوده خړل مغز نه له دی وجه هغه د کجوري کجوري هم خړل کجوري البته د کجورو تجارت دغه شان په ونو کې هغه بیا مسله د قانوني چې پکې د سود گنجائش پیدا کی نو ځکه هغه منع اذان نو هغه تعلق دې سره نه چې ګوده جایز نه کنه هغه دم دې او خرید و فروخت کے اصول لاری بنیادی طور کہ کلا سقفہ غیر معین وی معاملہ سقفہ مانے مویہ کمشے سے خرچوں کہ کلا غیر معین وی کدا جنگ باعث کی وہ دیکھے سمجھ نہیں لین دین چکلا ناجائز کی داغه دو بنیادی وجه یو د سود شایبه فساد جوړې دو تاسو چې ټوله قاعده ګوره او دې دوه طرح سقفا چې غیر معین شو جګړه په پیدا کېدې شي اوس فاستوار مبیا فاستحییتو نو دو حیا کړه او شر د یو صحیح کشر څه طریقه ده یعنی یو سړی چې داغه تربیت کړی شوی دی نو هغه کې به حیا وي د دینه دا هم معلومه شوه چې باعث سوزونه به داسې وي بعضې دونې بعضې مسایل یو مشران نور مشران خو پرېږده د حدیث کې چې تاسو نور ټول طرق راجمع کړئ نو دې کې به دا راځي چې سیدنا عمر ته پر زی ویل ان هغه منته کې ناس چې ما دا جواب راته خو ما یې چې ته وبګر کاکا ناس زودانش هغه تر ورته تا ته اوس د علم اندازې شوي چې دا نه ده ضرور چې ګندې دونا یا د سوال جواب ا دې یوازې مشر کله کله کشر لور دی او په دې د مشر مرتبه نه راغل دغه دا اضافه وکوي ځکه زمونږ دا یو عام تصور دی چې کشر له یو شی ورغه مشر له نور دی موږ وایو دا مشر کشر ته هو دغه تفسیر غلط ولکه کشر دی ولغه خو یو لغه زغه ټیک کو بس دا ذهن ته حاد د ذهن دلته کې مسله ټول دغه شی مثلا یو امام مجتهد دی او داغه یو قول تردید وکړي په خلاف حدیث راشي نو زمونږ د عامو خلک پرې علماء او دا خیال راشي چې ګنده دې ایمان ته ودا حدیث نو یادنه به خطا شوی یا غلطی شوی دا څه اوته بوتي شو کدا حدیثونه د کتاب العلم واقعي یو سړي ویلي په دې خپوي دي شي چې کله کله د یو سوال په جواب باندې کشر خپويږي او مشر ته پتا پتا ان شاء الله دې عبارت تا کوم عبارت تا ته یې ابن حجر باز عبارت
هذا یاد ساتو اب خیم داته ان شاء الله. فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. مونږ ته بیانو کا داس شه ده اے الله پیغمبر. نو قال هي النخله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کوي دا کجوري ہوتا سو استعمال باندې پوښي وي داغه جرلم پګاریږي تنیم پګاریږي داغه پان کی وندم پګاریږي خشاک بدور ته کې دنا مالچ په تور پګاریږي دن استعمالي دارنګي داغه کڼ کی هغه استعماليږي جارو په دور پانی میں استعماليږي میزری په تور او کجوره تبه اډو کې سره پګاری نه قرآن داغه مثال نه ویلي تاسو قطمیر او یې قطمیر نقیر وغیرہ دي کوم قرآن بیان مونږ ته په قرآن او سنت کې ختمونه نه معلوم دا جعلی سیس دخل کو جوړ کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو صحابه کرام ختم کړو نه صحابه کرام چې وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم بخلک را جمع کو اراده ختم دیو پیچھے نه جوړ کړل خلک اصول خدای چې خپل اولاد دې خپل پلار نیکه پسې ختم وکړي ٹھیک ده لیکن د یو بل سړي د بل چا د پاره د ختم تصور کیسه جوړ کړل بل ما راهو ډېر حیا راځي په دې باندې خبرو سره مجبور شي ما اول کې وایي تنقید کو نو ما خبره کوم اوس هم کوم چې د شپږو شلو کال بوډا وایي قرآن بنول کېولې هماګه بخل خټه کېن خط 120 سال کې دغه دومره غیرت نو چې قرآن راغی زور پسې ولو او زیاده ده که یو سړی نیک سړی حاجی صاحب دی د قرآن قاری دی ستوک جوړیږي چې را دی غریب بمخ کې وي سړی وای ور دی به غره پسې ولو وای په پیسو دا پاره وای خلک دا پیسہ مقصد دی وای نو څه نه مقصد دا نه دی ګول ما ته پسې ختم نه کړ کوم تو راته ویم استنه کم چې ثابت ته نه وسه وکړو صحابه کرامو د عملنا هغه دا ثابت تا چې د مړي په خوا کې هغه ته د خیر رسول الله لپاره دی قرآن فالا قبر خوا سره چې جمعات کې نه بالښتونه تقسیم کړه بیا مقصد لپاره ته ختم قرآن جدا کړ دی کم شری جامو سم پرې ختم قرآن دې دی چې ځان له یو پاره جاب په بالغ باندې تقسیم شي او تا بیا قرآن سره کې نه چې څومره دیانت د دې ما ورې خلک کوټه کې زموږ یو مرګ ده اجه بکې نه سنا به علی زر ان زرنا انا غزل به شروع پانه راړولې انا بانا تانا ده امه دا اوس خلکو له قرآن ورته کلفان کې هوا او بګې د سرمیر ګردان دا به قرآن پانه راو پیځتي خلک خپل کتاب قرآن یې سودا نه خرید ګول بګ دا لای کتاب حسب توفیق یو سره وای مونږه غنه منیو پابندای نشته بده ما نوا اډو کې جګم ده دا عربو با اوس هم دا استعمالي کی دوايي په تور دا وړ کی خلک بعضی بیمارو کې استعمالي دا غي جماعت کې ونا نه ده پکار په بعضی بیمارو کې دا خاص بیمارو کې دا پکاري عرب دا وړ کی او بیا ماته کې اوس سارولې په گیا مقصد دا دی چې د کجوري څه شی بیکار نه دی نو دارنګ د مسلمان څه عمل با بیکار دی چې څه عمل کوي دا غي بیا دنیوي فائدې یا به کنه یو داسې کار دی چې دا غي دنیوي فائدې هم نشته او اخروی فائدې دا سره د خپل ایمان او جوړ وخت فضول ما لګوي
کتا سو ګرځم پس مکه کې قران دا غي سیرو فی الارض دبار اسوي فانظر قتل غواړي عبرت په نظر قتل غواړي چې زمانه مخ کې په دې مکه سو ګرځول پرون په دې مکه سو ګرځول ٹھیک ده ستا سیل به راشي بګي لیکن عبرت به مغه کجورا دومره مفید سوچتے چې روزه کې خلک کجوره خوري دا ولې خوري اول طبایع دې طرف تمایل روزه کې د نارې د وجې د ګلوکوزو هغه سطح چې دا ډېر راکدل او چې کله مونږ یو کجوره خلې کې دلته کی دنیا دومره تیز رفتارې سره ګلوکوز مقدار برابر ټایم په نه لګي دا سړی کمزوري کېدو په دومره دا چې کم کسان د تیزابیت شکار دي هغې لپاره کجوره مضر هغې نه تانه وایي که چې که چاړه د سرو ده خو په لړمون د منډلو ته هم دا چې دا د الله نعمتونه دي د هغې بېزتي مه کوه چې دا زه نه خورم او دا ماله دا چل کي دا چل د رسول الله سلم عادت دا و چې هغه به زمونږ لوی لوی خلقي هغه ته تا لوګان کې دا لوګان باندې ودا ته دا د بدو یو لست جوړ دا سړی پړسي دا چل دا باندې دا سه خلق ستړي چې هغه ته لوګان خو پرې دا او چې ډوډم دا ټیک د تا خبره به صحیح وي چې تارا په نقصان لګي ته وای ادب زګه زه نه خورم حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله دلته کې د حدیث ناسس نتایج برآمد دا طرق چې کله مونږ جمع کوو نو په دې کې یو لفظ دی یو جمله ده چې کله دې کور ته راغله او سیدنا ابن عمر فرمایل خپل والد محترم ته چې دا مال راتله خو تاسو غلې وې هغه فرمایل چې کتا دا ویلې وې نو دا ماته د حمر النعم نه وره تاسو په نتایج یو نتیجه دا برآمد کړل چې امتحان العالم اذهان الطلب امتحان العالم اذهان الطلب عالم دې د طالب علمانو ذهنونه تاغي امتحان واخلي چې دا شاګرد بل خبره التحريض على الفهم في العلم التحريض على الفهم في العلم ترغیب په دې خبره کې چې انسان د ځان د علم په اګه ډېر خلک یې هغه قرآن هم وي حدیث هم ته مطلب هم بیانې ها مطلب هغه ګوټه کړي لکه دا غي فقاهت باندې نه پوهیږي دې کې څه نه او دې حدیث کې زور په دې خبره ده چې انسان دې د علم په ته نه پوهیږي په دې خبره ده خلق وی چې چټاکه علم نه پاره من عقل پکاره څه مطلب یعنی اوسره سره لګ علم نه لګ دل ډیر عقل پکاره چې داغي درست کده سره علم یومن او عقل یې چټاکه خدا کم صيبتونه زموږ جماعتونو کېږي دا چل وای حضرت ماګول دې وجه بل څه نشته دې وجه دا کرا چې علم خوشته دی لیکن داغه درست استعمال ته وسره لطیفه ویلا پسې و توبلوي زبا فضائل بیانو عمل هغه علم والا روډ تل دی بهر ته د پاس ته راغله دی یو بلی لیدل پی بوډاګان مطلب ارور بل ورته چې خدای چراغ له
ته چې تلې ما مونځ کو نو ما یو منګک مړ هغه تر اوسه ما د خپل پټکي کې یې خیر دې سره مونځ دا فرق دی دا علم دی علم بنیادی چیز ہے بائے سڑے هغه کې عقل موجود وي پوهه کم لکه حاجی امداد الله مهاجر مکی هغه علم ډېر کم نه دی لیکن دا هغه عقل ډېر غټ کړه خلک دا سید الله شاه بخاری سبق یې کم دی نه تاسو خو لې شته دا وستا پکار شي دا الله شاه بخاری استاد نشته ده لیکن هغه ته ماسوتن تقریر شروع کړه د سار تر 3 بجو وربت او د لکونو اجتماع او بالکل څوک بخودل دا څه لک کسان وی چې الله هغه پیدا په لکونو افراد د دې نه چانه انکار مو کوي په خپل ځای کې چې تاسو دښمنی په خپل ځای کې په دې نه انکار دا څه افراد وی چې الله هغه نابغه روزگار پیدا کړ الله قدرت نه انکار باندې افراد سره بستا نه لګي ورکړي وي الله غلی دا خدا یو باندې کسان چې هغه کې عقل وی علم نه غړي لیکن ډېر پوهه دلته کوم دغه خبره فهم په علم کې یعنی ترغیب چې کوم علم ما کې ده په دې وجه پوهیږم یو دا بل خبر را فيه استحباب الحیات ما لم يؤدي الى تفویت مس حیا بکه حیا خود دې موقع ودی ګوره کہ بالفرض یو دینی یا دنیوي نقصان چاته رسی تو بیا هم د حیا نه کار دلته دا مسئله شکل بدل دی مسئله شکل دای چې د عقیده سره عمل سره څه تعلق دی یا امتحان دی محض دا د مؤمن مثال دا کم مثال بیان کړل د قران سره تعلق پدا سے معاملات ہوگے کہ مصلحتن سڑے خام ته حیا نه کار واخلي په دې باندې سفر او دا صحیح تربیت نتیجه اقبال کله کله ډېر درځي شیخ مہی علیہ السلام بارک یہ فیضان مکتب تھا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت کھائے کس نے اسماعیل کو آداب کھائے کس اسماعیل اغم زیو پلار ورته ویل یا بني اني ارى في المنام اني اصبح فانظر ماذا بچوړیا زه خو کې وینم چې تعالی علوم تاسو دغه خپل وی درې تعالی علوم او سوې ټیک ده دا فرق بال شعر مطلب دا دی چې دا د اسماعیل علیہ السلام کې کوم آداب فرزندی راغلي آیا دا چا د نظر فیضانو یا د مکتب کرامت کل کې ته استاد داخلو دا تربیت نتیجه صحیح تربیت اولاد کې خود سری پیدا کیږي بشک کله کله پای کې د پلان غلطي وي اذان لمه لیکن اکثر و بیشتر 80% پورې غلطي دا اولاد شریعت یو مسله غلطي کپلار خپل زوی یو وجني لار خپل زوی یو وجني نو آیا پلار به غلط لوري څه وجه اګه زوی یو لګي پلار وجني نو بیا میراث نه ما یہ فرق ہے پلار جدا چیز ہے پلار د خپل بچی خالق کو نه ده لیکن د پلار زړه بچی سره ختمي
په دې وجه هغه نه به اولاد په بل څه وجه هغه باندې کم چام اذان له اجتهادي مسله اختلاف سره کا اذان له خبر تا د نوعیت مسلې نوعیت کا حیا بنیادی چیز ده د پلار حیا چې کوم دا ډېر زبر ادب آداب دا زمون اولاد کې نسل کې شاګردان چې کله واړو مو سم باندې فراد داس پلار به حیا دومره کولا سزا به حیا دومره کولا موږ لسم جماعت کې او زمونږ تخپل سره مبارک تصور داو چې دی پیشاب ولې هغه بسار ځان کو فارغ کړو بیا چې بدلل چرته موږ چې استاد به پیشاب نو اوس خو دې نه وځي دغه تل کې کینی او پیشاب دا غلط چیز مونږه ترانسفر کې شاګرد زمونږ داسې استادان دي چې هغه مونږه مرګري شو کله خبر شو چې هغه تلم په مونږ چرته دا نه لیدي استاد چې کوم کلی یاد په خپل کې نسوار دا شاګرد له پیسې ورګي ورشه بچي او سیګریټ دا ادب او آداب چې ګندي دا معاملې د مشران یو سړي چې وکړه نه وعده وکړو پلار به پیړو پوهې نه زمال ازي سار پاسي کنه پاسي د اعلان به کنه د جمعه کې اعلان لګي دي جمعه د سو بجې ښکاری ورته پلان کړل دا ادب زمره کړی دی دته پلار ناس دي نو تاسو سره مونږ ما ده نه یاد چې موږ د پلار مخې یا سر ټول کړ دا آداب دي شریعت حکم نه ده ادب جدا یو څه هغه معاشره کې یو ښکلا پیدا کوي یو فاصله پیدا کار ډېر برباد ډېر زیات تقی عثماني لیکلي دي الله علی چې موږ بعد خپل والد صاحب دو کمرې مخه ته کله تیریدو لا اکثر بم پیدار استلو او په داسې طریقه خپګه خدا چې اسنه زمونږ د خپې کش موږ والد طرف بوري او داغه په مطالعه کې یا پاران موږ هم داسې الوی سړی د بندنا سن وی سړی راغی جوړیږي چې ده کم سړی چې هغه د خپل استاد یا د خپل پلار خدمت کړي هغه مخدوم چې خدمت نه کوي مخدوم هغه همیشه خادم همیشه خادم ما جوړیږي دې مرتبه ته ورته چې مخدوم شي نه خلک تاسو دې کې د ادب او آداب ډېر خیال د پلار مخ کې استاد په مخ کې مشر په مخ کې تیز خبره کول आवाज کو خلک لارې ناسې دی وکندل کوي اکثر پلار ته کندل دا خبره خپل مور یې دا صحابي چې کوم لګیا دی دا حیا د وجه لګیا او دغه پوېږي دا نه څنګه نه پوه صحابي دی او د حیا د وجه خیال ساتي په دې تفصیل کې ته پوه شوې په دې هم پوهېږي تا مخې ته یو سړی راغی او سره خپل شاګردان دي او یو غلطه خبر وکړم ته دا غټ روک ټوک مګ تنهایی کې پوهېږي روک ټوک مګ ولا شاګردان مخې ما شرم دغه زمونږ د قوم مزاج داري چې ته د شاګردانو په مخ کې ورته خبر وکړې شاګردان به تاسو بتا ته بل گزار ته تیارېږي هغه دا تابع ته جلال شنو تاباره کې وځي نه وفيه استحباب الحياء ما لم يؤد الى تفويت مس ورپسې بل وفيه دلیل على برکت النخله په دې کې دلیل دی چې کجورا با برکت
رسول الله فرمایل چې په کوم کور کې سرکې نو ایک قحط نه چې سرکه دا خوراک سرکه باغی د کجورو سرکه جوړ بل سوال په دې باندې اوس تکدار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تشبیه کوم کړی دا ته تشبیه مفهوم دا مفهوم دی بیا تو امام قرطبی دا مفسر نه قرطبی دا محدث تشبیه المسلم بالنخلة الصحيح تشبیه المسلم بالنخلة طول خیتا دا چې تکله مثال ورکړي نو ښه مثال به الله تشبیه د مسلمان ورکړي کجوري سره دا صحیح وهو من حيث ان اصل دينه وايمانه ثابت څنګه چې د کجوري جرړه ثابت وا مګر کې دن لري پورې تللی وا په دارنګي مسلمان هم راسخ العقل دا اصل د ایمان داغه جذور د په زړه کې دن ورده ته په اوپر خبرو اعتراضات باندې دین نه اوري نه چې خلک اعتراض کوي دین کجوره باندې کته هر څومره په سګونو ځله باندې هواګان راوړي داغه جرړ ډېر په دارنګي یو مسلمان چې کله دین زده کړی وي او ایمان یې د دل ریښ نه راوړل دی په دا اصل ثابت هغه متزلزل وانما يصدر عنه من العلم والخير قوت للارواح مستطاع څنګه چې د کجوري هر یو چیز مفید دی نو دارنګي د مسلمان د خلینه کسروز کده الله څخه څه شیخ کار کده وګون نه څه شیخ کار کی کده جبه نه څه شیخ کار کی کده دماغ نه کار کی کده زړه نه کار کی کده قلم نه کار کی دا یو قوت خوراک قوم غذا وي اعلان خپل جن جوړ کړی زموږ خلک تراخه شوی دی څوک خورای نشي یا دومره تریخ دی چې خبره وسره نشي کمال څنګه چې کجوره مفید ده په هر وخت توتی وکلها کله خدارنګ مسلمان په هر ټایم کې مفید دی څنګه ضرر نه ور وانه لا يزال مستورا بدينه لا يسقط من دينه شيء تکجوره پان نه ورځي ده نو مسلمان دې به دین کېږي نه دې همیشه په خپل دین په پرده کې پروت دغه دین پرده نه لري وانه ينتفع بكل ما يصدر عنه او دې چې سکه نو خلق داغې نه फायदा ولا يكره من شيء او دا څه شی بد نه وكذلك النخله او دارنګي کجورا ففيه من الفقه جواب ضرب الامثال واختبار العالم اصحابه بس دا هغه څه چې کوم ابن حجر اسقلاني رحم او سوال لای چې د کجوري د ادم اهمیت ولر او قران له دا فرمایل چې مثل کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت وفرع هغه وجم دکې جواب کړه کوم چې امام چې کجوره مفید ده خدانګي مسلمان هم بهر حال کجوره غیر متزلزل ده خدانګي مسلمان هم غیر مت کجوره حس کا غړې ده مسلمان هم هر معاملې کې حس البته خلق دلته خبره په بعد خلک درو وي دا درو چې کله دینی تور راشي نه بیا سره یو پروګرام کېده زمونږ ټي وي باندې لایو روان هغه وخت کې درې ام دا حکومت راغله پوس دا چې دلته کې خلکو دا وی چې کتاب لچا اوټ نه ورکړل دا کار هغه بیا موږ پته لګو نو واقعي بعض علاقو کې دا چې کتاب نه قرآن راغله یو سره هر کتاب ته قرآن وایي دا معاملہ علماء تب جاړه نه څه کوي یا دا غلطه یو ده نه خوب لیدو
خوب په پیغمبر جنډ ور بیا سار خلکو ته نعوذ بالله په سیاست چمکاولو د پاره ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نموله کله درې زموږ همدردی مغی سره اذان لم خدا درو دا خبره ضروری وا او کله دا ضروری وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وس دا خبره ضروری وا او کله دا ضروری وا چې سیدنا حسین قتلی ولې دا ضروری وا او کله دا ضروری وا چې سیدنا عثمان دې قتل کړی او کنه پرې پیغمبر هغه اندر ته دل کې زب بیان نه دی چې کله اهل علم دخلونه دا دروغ دي توا ونه وصله سي دا شان دروغ څه خلکو مخ کې ویلي ته عبد الله وخي داغه زمانه کې واره بنوسیانو ویله خجیره زمون ترور خجیره یې کړي اترور څه مطلب دا چې د آدم علیه السلام چې کومه خټه جوړه شوې وه کومه خټه راغلې وه د هغې خټې نه چې کومه باقي پاتې وه هغې نه کجوره پیدا کړه او دا چونکې زمونږ د بابا آدم خور خجیره زمونږ دا روایت ابن حجر وی واضعف من ذلك قول من زعم ان ذلك لكونها خلقت من فضلة دين آدم فإن الحديث في ذلك لم پدې باب کې حدیث ثابت درو اول ته ماده چې کوم اسرائیلی روایت معلوم دی جدا هغه دای چې د آدم علیه السلام د خټه نه کما فالتو خټه جوړه شوه هغه نه سپېج او سپېزه کو وفاداروم دی انسان سره چې هغه د پلار د نیګه د خټه دروغ دی څنګه چې هغه درو ده دام درو دې کې د افادیت د وجه محض رسول الله صلی الله علیه وسلم یا قران مجید تشبیه دا شبابو اور پسې دا بابو ګور دې کې څه نشته اوس باب طرح الامام المسألة عن اصحابي ليختبر ما عندهم من علم معنا دي وخت ہوگا حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال سليمان لذا نوما استجفلانه ونبي فلانه وهي قال عبد الله فوقع في نفسي ان نخ عبد الله بن عمر فرمائی زما ذلک رال چې دا کجوره ده ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخ ما روایت ته ولا کافی